أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. علیه وسلم د ژوند ځینې واقعات چې د بدر په موقع یا د هغې نه فوراً پس وو د هغې ذکر روان وو. په دغه واقعاتو کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې سره د واده هم ذکر دی، نو حضور فرمایي ځکه به هم دلته بیان کړم. د ام المؤمنین د حضرت خدیجې د وفات نه پس یو ورځ د حضرت عثمان بن مظعون اهلیه خوله بنت حکیم د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه او ورته عرض وکړو چې یا رسول الله آیا تاسو واده نه کول غواړئ؟ هغوی تپوس وکړو چې چا سره؟ نو هغې ورته وویل چې که تاسو غواړئ نو پیغلې سره کولی شئ، او که اراده ستاسو دا چې کونډې سره به واده کوئ نو داسې هم کیدی شي. نو هغوی وفرمیل چې پیغله څوک ده؟ نو ورته وویلی شو چې عایشه بنت ابوبکر. بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې کونډه څوک ده؟ نو عرض ورته وکړی شو چې هغه سوده بنت زما ده او هغې په تاسو ایمان هم راوړی دی او ستاسو اتباع اختیار کړی دی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت خوله ته وفرمیل چې ورشه او دوی دغه دواړو کورونو کې زما باره کې خبره وکړه. نو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم له طرفه د اجازت په ملاوېدو حضرت خوله دلته نه راووته او مخکې هغې د حضرت ابوبکر صدیق کور ته د حضرت عایشې سره د رښتیا خبرې کولو لپاره د رسول کریم د رښتیا خبرې کولو لپاره لاړه. په کور کې حضرت ابوبکر خو موجود نه و، خو البته د هغې اهلیه حضرت مهرمان موجوده وه. حضرت خوله هغې سره خبرو وکړو او مبارکي ورته وکړو، ورته وویل چې ام مهرمان خدای پاک عز وجل تاسو له څومره زبردست خیر او برکت تاسو ته بخلی دی. نو هغوی ترې تپوس وکړو چې هغه خیر او برکت څه دي؟ نو حضرت خوله ورته وویل چې زه رسول کریم صلی الله علیه وسلم عایشې سره د نکاح پیغام سره را لېږلی یم. نو مهرمان ورته وویل چې بیا د ابوبکر د راتګ انتظار وکړه. څه وخت انتظار نه پس حضرت ابوبکر صدیق کور ته چې تشریف راوړه، نو حضرت خوله هغې ته هم هغه څه وویل چې مهرمان ته ویلي وو. نو حضرت ابوبکر صدیق ترې تپوس وکړه چې خوله دا خو راته ووایه چې هغه خیر و برکت دی څه؟ نو حضرت خوله ورته وویل چې زه رسول کریم را لېږلی یم چې زه تاسو له د حضرت عایشې سره د نکاح پیغام تاسو له راوړم. نو حضرت ابوبکر صدیق چې دا واورېده نو دا یې وویل چې آیا عایشې سره به د هغوی نکاح ټیک وي؟ هغه د هغوی ورېره ده، یعنې د رور لور ده. نو دا خیال چې ورله ورغلو نو حضرت خوله بیا هلته نه واپس شوه او رسول کریم په خدمت کې حاضره شوه او هغوی ته د حضرت ابوبکر دا خبره ورته عرض کړه. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې واپس ورشه، هغې ته ووایه چې زه اسلام کې ستا رور یم او ته زما رور یې، خو ستا لور سره زما نکاح کیدی شي، شرن په دې کې څه عذر نشته دی.
نو حضرت خوله واپس راغله او حضرت ابوبکر ته دا خبر وکړه نو هغوی وویل چې انتظار وکړه او هغوی بهر ووته او حضرت عمر رحمان وویل چې مطعم بن عدي د خپل د زوی ذکر کړی و د عایشې لپاره او قسم په خدای ابوبکر چېرته خپل لوز مات کړی نه دی نو حضرت ابوبکر مطعم بن عدي له تللی و او هغې سره د هغې اهلیه الفتي هم وه نو دغې ښځې وویل چې یا ابي قحافه که موږ د خپل د زوی واده ستا کور کې وکړو نو دا کیدای شي چې دا هغه په خپل دین کې داخل کې نو حضرت ابوبکر مطعم بن عدي ته وویل چې آیا ته هم داسې خبره کې د ښځې خاوند دواړو نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې څنګه چې دا وایي هغه شان زه هم وایم نو حضرت ابوبکر د مطعم له خوا نه راغله او خدای پاک د هغې د زړه نه د دغه لوز باره کې چې کوم څومره انقباض و هغه لرې کړو کله هغه دا خبر وکړه چې زموږ زوی مسلمانېدی خو نه شي نو بیا هغه رشته ختمه شوه او انقباض دا لرې شو چې د هغوی لوز و چې که ته رشته رالېږې نو موږ به درکو درله جنې نو هغه خبره ختمه شوه بیا حضرت خوله وویل چې زما له طرفه د رسول کریم پیغام ورسوه نو حضرت خوله بیا وی حضرت خوله ته وویل چې زما له طرفه رسول کریم ته پیغام ورسوه نو بیا حضرت خوله ورغله او د هغوی پیغام یې هغوی ته ورسولو رسول کریم بیا حضرت عایشې سره واده وکړو دا واقع په مسند احمد بن حنبل کې لیکل شوی ده حضرت عایشې بیان فرمایل چې رسول کریم د واده نه پس فرمایلي چې ته ماته په خوب کې 2 ځله ښودلی شوی وې د نه مخکې چې ما تا سره واده کړی وی ما فرشته لیدلی وه چې هغه ته د ریخم په یو ټوکړه کې اوچته کړی وی او په یو بل روایت کې دی چې هغه دا وی چې دا ستاسو زوجه مطهره ده نو ما ورته وویل چې کپړې ته یې لرې کړه او چې هغه لرې کړه نو ما ولیدل چې هغه ته او ما بیا دا خیال کولو چې که دا د خدای پاک له طرفه دی نو دا هغه به دا پوره کړي او بیا ما درته په خوب کې ښودلی شوی چې هغه ته د ریخم په یو ټوکړه کې اوچته کړی وی ما ورته وی چې کپړه لرې کړه نو هغه لرې کړه کپړه او بیا ما ولیدل چې هلته ته وی نو ما هم دا وویل چې که دا د خدای پاک له طرفه دی نو دا هغه به دا پوره کوي دا روایت په بخاري کې لیکل شوی دی د حضرت عایشې په حواله د صحابه او د حالاتو باره کې چې کوم کتاب د الاستیاب هغې کې د حضرت عایشې باره کې یو روایت دی چې یو ځل حضرت ابوبکر رسول کریم ته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو د خپل د اهلیې رخصتي ولې نه کوئ حضرت عایشې سره رشته خو شوې وه خو لا رخصتي نه وه شوې نو حضرت ابوبکر په خپل عرض وکړو چې رخصتي ولې نه کوئ نو رسول کریم وفرمایل چې د مهر د پیسو په وجه نو حضرت ابوبکر هغوی له 12.5 اوقیا ورکړه او یوه اوقیا د 40 درهمو برابرې او ورته چې تاسو دا مال مونږ راولېږئ یعنې ورته تاسو دا مال مونږ راولېږلو یعنې دا مهر دی او د واده په وخت د حضرت عایشې د عمر باره کې مورخینو د سیرت نګارانو بیا وروسته چې کوم راویان تېر شوي دي دغې د بیانونو په وجه اختلاف پیدا شوی دی او غیر هم دې باندې ډېر اعتراضونه اوچتوي ګینې اصولي خبره خو دا ده چې حضرت عایشې چې کله واده شوی نو د عمر په اعتبار هېڅ قسمه څه دا نوې خبره نه وه چې د هغه خلکو پسې سوال یا اعتراض پیدا شوی وی که په حیرت انګیز طور څه غیر معمولي خبره پیدا شوې وي نو منافقانو یا مخالفانو به ضرور د ډېر زیات اعتراضونه کړی وي خو یو کتاب کې هم داسې اعتراض نه دی لیکلی شوی او په کومو کتابونو کې چې د عایشې عمر غیر معمولي طور باندې وړو کې بیان شوی دی نو د هغې باره کې حکم معدل حضرت اقدس مسیح موعود علیه السلام فیصله کړې هغه د بې سروپا اقوال ګرځولي دي فرمایي چې د حضرت عایشې د 9 کالو کېدل دا خو صرف یو بې سروپا اقوال دي او یو حدیث د قرآن نه ثابتېږي حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د حضرت عایشې د رخصتۍ تفصیلات بیان کړي دي لیکلي دي چې د حضرت خدیجې د وفات نه پس رسول کریم د حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها سره واده کړی و او دا د 10 نبوي کال او د شوال میاشت وه او کوم وخت چې د حضرت عایشې سره رشته شوې وه
نو د حضرت عایشې عمر 2 کاله و خو داسې معلومیږي چې د هغوی وده ښه وه په غیر معمولي تور ګینې هېڅ وجه دا بیا نه شوه کېدی چې خوله بنت حکیم چې د هغې د نکاح تحریک هغې کړی و د هغې خیال د رسول کریم واده طرف ته داسې تللی وی خو بهرحال لا بالغ نه وو هغوی نو ځکه نکاح خو شوی خو رخصتي نه وه شوې او هغوی هم خپل مور پلار کړی وو خو د هجرت په 2م کال چې کله د هغوی په نکاح باندې 15 کاله تېر شوي وو او د هغوی عمر هم 12 کاله و بیا بالغ شوي وو نو په خپل حضرت ابوبکر د رسول کریم په خدمت کې حاضر شو د رخصتۍ تحریک یې کړی او په دې هغوی د مهر د ادایګۍ تنظیم کړی وو او د شوال په میاشت 2 هجري کال کې حضرت عایشه د خپل مور پلار د کور نه رخصته شوه او په حرم نبوي کې داخله شوه دا د حضرت مرزا بشیر احمد صاحب تحقیق دی خو مورخین دغه عمر ډېر هم زیات بیانوي او د واده په وخت حضرت عایشه مور د مدینې په مسافاتو کې وسید السنه نومې هلته وه نو د انصارو ښځې هلته راغونډه شو د حضرت عایشه د رخصتۍ لپاره تیاره کړه او بیا حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خپل هلته تشریف یوړو او د هغې نه پس حضرت عایشه د خپل کور نه رخصته شوه او په حرم کې داخله شوه حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خصوصیات بیانوي ولیکي چې باوجود له دې چې د هغوی عمر ډېر کم و د حضرت عایشه ذهن او حافظه ډېره زیاته وه او د رسول کریم د تعلیم او د تربیت په وجه هغوی ډېره په تیزۍ په حیرت انګیزه طور دې کې ترقي کړې وه او اصل کې په وړوکي عمر کې خپل کور ته د راوستو نه د هغې غرض هم همدا و چې د سره راسې د خپل منشا مطابق د هغوی تربیت وکړی شي او دوی ته د موقع میلاوه شي تر یوې اوږدې مودې پورې د هغې د صحبت کې د اوسېدو او هغوی په هغه نازک او په عظیم الشانه کار د عظیم الشانه کار اهل جوړ کړی شي چې د یو شاعري نبي چې کوم اهلیه وي په هغې باندې عایدېږي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل دغه منشا کې کامیاب شو او د رسول حضرت عایشه د مسلمانانو ښځو د اصلاح او د تعلیم او تربیت هغه کار ترسره کړو چې نظیر په تاریخ کې نه میلاویږي د دنیا او د رسول کریم د حدیثونو یوه ډېره لویه او ډېره ضروري برخه د حضرت عایشې په روایتو باندې مبني ده ان تر دې چې دغه روایتونو کل شمیر 2200 او تر لسه رسي او د دوی علم فضل او تفقه فی الدین دا حالو چې ډېر لوی جلیل القدر صحابه چې د هغې مهارت به منلو او دین به فیض پورته کولو حتی کې حدیث کې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چې صحابه ته بس علمي طور باندې سګرانه راپېښه شوه نو هغه یو به هم داسې نه و چې حل به حضرت عایشې نه به ورته نو میلاو شوی او د عروه بن زبیر دا قول چې ما یو تنم د قرآن او د میراث او د حلال او د حرام او د فقه او د شعر او د طب او د حدیث او د عرب او د انصاب په علم کې د حضرت عایشې نه زیات عالم نه دی لیدلی او په زود او قناعت کې د هغوی مرتبه دا وه چې یو ځل هغوی چېرته نه 1 لک درهم راغله نو هغوی د ماښام کېدو نه مخکې ټول خیرات کړي وو حالانکه په کور کې د ماښام روټه لپاره هم څه نه وو هم د دغه اوصاف حمیده په وجه د دې یوه ننداره د رسول کریم په زمانه کې هم ښکاره شوې وه ښکارېده به نو ځکه به هغوی په خاص طور هغوی باندې دوی ګران وو او یو ځل هغوی فرمایل رسول کریم چې په سړو کې خو ډېر کامل خلک تیر شوي دي کاملان خو په ښځو کې کاملات ډېرې کمې دي بیا هغوی د آسیه د فرعون د ښځې او د مریم بنت عمران نامه اخیستې وه او بیا دا فرمایلي چې عایشې ته په ښځو کې هغه درجه حاصله ده چې د عربو چې په د خوراک سیزونو کې چې سرید چې کومه مرتبه لري او یو ځل ځینې نورو ازواج مطهرات یو کورني معامله کې د حضرت عایشې باره کې رسول کریم ته څه خبره کړې وه نو هغوی خاموشه وو خو چې هغوی ډېر اصرار سره دا خبره کوله نو هغوی ورته وفرمیل چې زه ستاسو دغو ګیلو څه وکړم زه خو دې نه خبر یم چې د یو ښځې کره ما باندې چېرته وحي نه ده نازله شوې خو عایشې کره په ما باندې همیشه نازلېږي وحي
نو دا څومره مقدس هغه اهلیه وه چې دا خصوصیت ورته ترلاسه و او څومره مقدس هغه خاوند چې د کورني مینې معیار هم د تقدس او د طهارت نه بغیر بل څه نه و. په حدیثو کې دا ذکر هم راځي چې په آخري ورځو کې حضرت سودا بنت زما خپل وارث حضرت عایشې له ورکړی و او دغه شان حضرت عایشې تر رسول کریم د صحبت نه د مستفیض کېدو زیاته دو چنده زیاته موقع ملاوه شوې وه او چونکې رسول کریم حضرت ډېر خیال ساتلو د حضرت عایشې د تعلیم او تربیت او هغوی د خپل د عمر د حالاتو په لحاظ هم د دې قابل وو چې هغې باندې د خاص پام وکړی شي. نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د واره باره کې د حضرت سودا تجویز منظور کړی و خو نه پس به هغوی حضرت سودا له باقاعده تشریف وړو او د نورو چې کوم نور کومې دغې بیبیانې وې دغې په شان د دغې د دلدارۍ او د آرام خیال به هم ساتلو. د حضرت عایشې د خوانده کېدو باره کې اختلاف دی د سبق چې هغوی ویلی که نه خو د بخاري د یو روایت نه دا معلومیږي چې د هغوی سره یوه د قرآن نسخه وه چې لیکلې شوې وه او په دې هغوی د یو عراقي مسلمان ته ځینې آیتونه په خپله ور باندې املا کړي وو او دې نه دا ثابتېږي چې کم از کم هغوی خوانده ضرور وو او اغلبه دا ده چې هغوی د خپل رخصته نه پس ته لوست لیک زده کړی وو خو لکه څنګه چې ځینو مورخونو دا تصریح کړې ده چې هغوی غالبا هغوی له لیکل نه ورتله. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول کریم د وفات نه پس کم او زیات 48 کاله پورې ژوندي وو او 58 هجري کال کې د روژې په میاشت کې هغوی وفات شوي وو. هغه د عمر تقریبا 68 کاله وو. بیا یو واقع چې فوري د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم په ژوند کې شوی وه د بدر نه فوراً پس د هغه د هغوی د لور نه د حضرت زینب چې مکې کې وه او بیا هغوی مدینې ته تشریف راوړی وو. د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم زوم ابو العاص بن ربی هم د بدر په غزا کې د مسلمانانو په لاس بندیوان شوي وو. د هغوی اهلیه حضرت زینب په مکې کې وو. هغه هار د خپل د خاوند د فدیې په طور رالیږلی وو چې د هغې والدې حضرت خدیجې د هغې د واده په موقع هغوی له ورکړی وو. دا فدیه چې چا روړې وه هغه د ابوالعاص ورور و عمرو بن ربی. رسول کریم صلی الله علیه و وسلم چې هغه هار ولیدو نو هغوی ډېر زیات دلګیره شو او سترګو کې اوښکې راغلې او هغوی صحابه ته وفرمیل چې که تاسو مناسبه ګڼئ نو د زینب قیدي رها کړئ او د هغې د هار هم ورله واپس کړئ. نو رسول کریم ته صحابه عرض وکړو چې ضرور یا رسول الله نو هغوی ابوالعاص بیا رها کو او د زینب هار هم واپس کړی شو خو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ابوالعاص په دغه شرط رها کړی چې هغې چې څنګه مکې ته ورشي نو حضرت زینب له به اجازت ورکړي چې هغه د مدینې ته هجرت وکړي. د ابن اسحاق بیان دی چې د رهایی نه پس ابوالعاص چې کله مکې ته ورسېدو نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم زید بن حارثه او یو انصاري لیږلی وو چې تاسو ورشئ په بطن یا په جج زید هلته به ایثار شي دا د مکې نه د 8 میلو په فاصله دی او وندر دی چې زینب ستاسو له خوا نه تېره شي نو تاسو به د هغې سره شئ او هغه به مال راولي نو هغوی فوراً روان شو. دا واقعه د بدر د غزا نه تقریبا یو میاشت پسته شوې وه. ابوالعاص چې مکې ته ورسېدو نو حضرت زینب له اجازت ورکړو چې هغوی دې لاړې شي نو هغوی د لارې سامان تیارول شروع کړو او حضرت زینب بیانوي چې ما د لارې د سامان تیارولو د سفر نو هند بنت عتبه راغله او ما ته وویل چې یا د محمد بنت محمد صلی الله علیه و وسلم یا د محمد لورې صلی الله علیه و وسلم ما ته معلومه شوې دي چې ته خپل پلار له تلل غواړې نو ما هغې ته څه بهانه جوړه کړه نو هغې چې دا واورېده نو راته وویل چې یا زما د ترې لورې داسې خبرې مه کوه که ته د سامان حاجت لرې چې په سفر کې ستا په کارېدی شي یا د مال حاجت لرې چې د هغې په ذریعه ته خپل پلار له رسېدی شي نو ما سره ستا د ضرورت ټول سامان موجود دی ما سره څه انقباض مه لره. د ښځو په زړونو کې هغه رنج او ملال نه وي چې کوم د سړو په زړونو کې وي. نو حضرت زینب وویل چې زما دا خیال چې هغې دا خبره په خلوص کړې وه خو زه د هغې نه خایف وم نو ځکه ما هغې ته بهانه جوړه کړه. ابن اسحاق بیان کړی دی چې حضرت زینب د سفر تیاری وکړو او چې کله هغوی د خپل د سفر د تیاری نه فارغ شو
نو د ابوالعاص رور کنانه بن ربی هغوی ته سورلی وړاندې کړه. هغوی پې سور شو او کنانه د خپل کمان او خپل ترکش ځان سره کو او د ورځې په رڼا کې هغوی په داسې حال کې روان شو چې حضرت زینب په خپله کې جاوه کې وه او قریشو چې کله په دغه موضوع باندې خبرې شروع کړې نو هغوی د هغې په لټون کې راووته او چې روانو نو په زیتوه کې هغې راونیوه. زیتوه هم مکې کې یوه مشهوره وادي ده او د مسجد حرام نه تقریبا 9 میل په فاصله ده دا وادي. بهرحال د ټولو نه مخکې د هغوی له طرفه حبار بن اسود فهري راغلو او هغه د نیزې په ذریعه څاروي چې هغوی پې سور وو هغه وویرولو. زینب چې د ماشوم نه بیماره وه د هغې حمل ضایع شو او د هغې لیور تیر راوباسلو او کېناستو او اعلان یې وکړو چې څوک ماته جغت راشي زه به هغه دغه غوښو نشانه جوړوم. په یو روایت کې دا هم راځي چې حبار هغه چې کوم څاروی و د سورلی هغې ته نیزه لګولې وه نو د هغې په وجه حضرت زینب په یو کاڼي پرېوتې وه او د هغې په وجه د هغې ماشوم ضایع شوی و. بهرحال دا واقع چې خلکو ولیده نو هغې ته نه واپس شو. بیا ابو سفیان د قریش رئیسانو سره راغله ورته وویل چې ته یا زلمیه ته غشي مه وله موږ به تا سره خبرې وکړو. نو هغه منې شو د تیراندازۍ نه. نو ابو سفیان ورته وویل چې تا ټیک نه دي کړي ته په رڼا ورځ کې د ښځه بوزې لګیا حالانکې زموږ د ژوند مصیبت او د محمد صلی الله علیه وسلم د کارنامو نه ته خبرې او چې ته کله د محمد صلی الله علیه وسلم لور داسې په جار بوزې نو خلک به دا ګڼي چې دا زموږ د بېعزتۍ سبب دی او زموږ کمزوري ده. نو قسم به خدای د هغې چې ماته د ژوند قسمي چې مونږ ته هېڅ حاجت نشته چې تاسو منې کو او د هغې خلاف څه جوش و جذبه مونږ نه لري. خو ښه خبره به دی چې ته دا واپس کې چې کله حالات ښه شي او پرسکونه شي خلک به دې پوه شي چې مونږ دی واپس کړي دي نو بیا به په پټه دا پلار له بوزي. بیا کنانه په دغه منصوبې عمل وکړو. د ابن اسحاق په قول حضرت زینب د 2-3 ورځې یا 4 ورځو پورې په مکې کې وه تر دې چې کله دا خبرې ختمې شوې د شپې هغې پټه حضرت زینب او حضرت زید او د هغې د ملګري ته وسپارله. حضرت زینب رسول کریم کره د شپې په تاریکۍ کې هغوی راوستې وه. بیا امام بیهقي حضرت عایشې ته چې کله د حضرت عایشې نه د حضرت زینب د مکې ته د راتلو واقعه بیانه کړې ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید بن حارثه ته خپله ګوتمه ورکړه او مکې ته روان کړه چې زینب د ځان سره راوله. نو هغوی ډېر په حکمت او دانایۍ د ګوتمه یو شپون له ورکړی او ورته دا ووایي چې حضرت زینب ته دې ورسوي. حضرت زینب چې دا ګوتمه ولیده نو هغوی وپېژنده ورنه تپوس کړي تا له دا چا درکړې ده؟ نو هغې مکې نه بهر یو تندې هغه راکړې ده. نو حضرت زینب د شپې د مکې نه بهر راغله هغوی سره روانه شوه او هغوی مدینې ته هغه راوسته. رسول کریم به دا فرمیل چې زما په لوڼو کې زینب د ټولو نه افضله ده ځکه چې هغې ته زما په وجه تکلیف رسېدلی و. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې دا تفصیل داسې لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د نقد فدیې په ځای ابوالعاص سره دا شرط مقرر کړی و چې هغه به مکې ته چې لاړ شي نو زینب به مدینې ته راواستئ او داسې یوه روح چې د مؤمنه روح وه هغه د دارالکفر نه هغې خلاصې بیا مونته. او څه موده پس ابوالعاص هم د مسلمان شو مدینې نه هغې هجرت وکړو راغله هغې هم مکې نه هجرت وکړو مدینې ته راغله او دغه شان ښځه خاوند بیا یو ځای شو. د حضرت زینب د هجرت باره کې دا روایت راځي چې کله هغې د مدینې تر لپاره راووته د مکې نه نو د مکې یو څو خلک چې په زور هغوی واپس بوتل غوښتل هغوی چې انکار وکړو نو یو بدبخته حبار بن اسود نوم یې ډېر په وحشیانه طریقه هغې باندې په نیزې حمله کړې وه. د هغې د ویرې او د صدمې په نتیجه کې د هغوی ماشوم ضایع شوی و او بیا په دغه موقع کې ته داسې صدمه رسېدلې وه چې د هغې نه پس د هغې صحت هېڅ چېرې په پوره طور ښه نه شو او اخر هم په دغه کمزوري او د ضعف په حال کې هغوی بې وخته انتقال کړی و. حضور فرمایي چې دا به هم دومره بیانوم دا وخت به زه حضور فرمایي چې یو دعا لپاره مې ویل غواړم نن سبا چې کوم د دنیا حالات دي
د هغې باره کې تیرو یو څو ورځو راسې د حماس او د اسرائیل جنگ روان دی. د هغې په وجه اوس دواړو طرف ته چې کوم د ښاریان دي، ښځې، ماشومان، بوډاګان بغیر د امتیاز نه دي وژلي کېږي، لګیا دي یا وژلي شوي دي. اسلام خو د جنگ په حالاتو کې هم د ښځو، ماشومانو او داسې تن چې په هیڅ طریقه هم په جنگ کې برخه نه اخیستي د هغې د قتل اجازت نه ورکوي. او رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو د دغې خبرې ډېر په سختۍ هدایت هم فرمایلی دی. دنیا دا وی لګیا ده او حقایق هم څه همداسې دي چې جنگ کې ړومبی قدم حماس پورته کړی و او د اسرائیل چې کوم د ښاري خلک دي هغه بغیر د امتیازه وژلي وو. دې نه په پرته نظر چې اسرائیلي فوج د مخکې همدغه شان څومره معصومه فلسطینیان وژلي دي، مسلمانانو ته بهرحال د اسلام د تعلیم مطابق عمل کول پکار دی. اسرائیلي فوجیانو چې څه کړي دي هغه د هغوی کار دی، دا د هغوی طریقې دي د حل. که څه جایز جنگ دی نو فوج سره خو کېدی شي، ښځو، ماشومانو او بې ضرره خلکو سره نه. بهرحال په دغه لحاظ حماس چې کوم غلط قدم پورته کړی دی هغه غلط و او د دې نقصان زیات شوی دی، فایده کمه شوی ده. خو بیا دا چې سم وو د دې سزا یا د دې په نتیجه کې جنگ صرف تر حماسه محدوده پاتې کېدل پکار وو. اصل جرأت و بهادري خو دا ده د دې عمل دا پکار وو. خو چې اوس چې د اسرائیل حکومت څه کوي لګیا دی هغه خو ډېر خطرناک څیز دی او دا معامله اوس داسې ښکاري چې ودرېږي به نه. څومره بې شمېره ژوندونه دي د معصومه بې ګناه خلکو، د ښځو او د ماشومانو چې ضایع کېږي به د دې تصور هم نشي کېدی. د اسرائیل د حکومت خو اعلان دا و چې موږ به غزه بالکل ختمه کوو او دې لپاره هغوی بې شمېره ډېره زیاته بمباري هم کړې ده، ښار یې کړی دی. اوس نوې صورت دا پیدا شوی دی چې هغوی دا وایي چې د 1 ملیون نه زیات خلک د غزا نه وځي او څه ترې نه وتل شروع شوي هم دي. په دې شکر دی چې په ستت اواز کې صحیح خو څه اواز د ملګرو ملتونو له طرف هم راغلی دی چې دا د انساني حقونو پامالي ده او دا به غلطه خبره وي او دې نه به زیات مشکلات پیدا کېږي او اسرائیل ته په خپل دغه حکم سوچ پکار دی په ځای د دې چې په سختۍ د هغه ته و چې دا غلطه خبره ده خواص ورته کوي لګیا دي اوس هم. بهرحال د دغو معصومانو څه قصور نشته چې کوم خلک چې جنګ نه کوي لګیا دي او که دنیا د اسرائیل ښځې، ماشومان او عام د ښاریان معصومه بې ګناه ګڼي نو دا فلسطینیان هم بې ګناه معصومان دي. د دغو اهل کتاب خو خپل تعلیم هم دا وایي چې دغه شان قتل و غارت جایز نه دی. په مسلمانانو که دا الزام دی چې هغوی غلط کړي دي په خپل ګریوان کې د دوی لږ وګوري دا خلک. بهرحال موږ ته ډېر زیاته دعا کول پکار ده. د فلسطین سفیر دلته ټي وي له انټرویو ورکړی د غالبا BBC له او د سوال کوونکي په جواب کې دا وی چې حماس یو عسکري ډله ده، حکومت نه دی
او د فلسطین حکومت د ورسره تعلق نه لري خو ورسره دا سوال هم پورته کړی دی او د هغه دا خبره سم هم ده چې که حقیقي انصاف قائم شوی وي نو دا خبره به نه وي که لویو طاقتونو خپل دومخیزه معیارونه نه وي ساتلی یا هغوی که دومخیزه معیارونه نه ساتي نو دا قسمه بدامني او دا قسمه جنګونه په دنیا کې اډو کېدی نشي نو که هغوی خپل د دومخیزه دوی د خپل د دومخیزه معیارونه ختم کړي نو جنګونه به په خپله ختم شي همدا خبرې حضور فرمایي چې زه د اسلامي تعلیم په رڼا کې یوه مدیره سیدي ته کوم لګیا یم په مخامخ دوی خو دا وایي چې ټیک ده خو عمل کولو دوی تیار نه دي اوس د ټول لوی طاقتونه یا مغربي طاقتونه انصاف یو خواته کړی دی او په فلسطینیانو باندې د سختۍ لپاره راغونډېږي لګیا دی او د هر طرف نه د فوجونو د لګولو خبرې کېږي لګیا دی او د مظلومونو تصویرونه ښودل کېږي لګیا چې داسې ظلمونه کېږي غلط ریپورټونه په میډیا کې ښودل کېږي او راشي یو ورځ دا خبر راشي چې د اسرائیل په ښځو په ماشومانو د اسرائیل د ښځو د ماشومانو دا حشر جوړیږي لګیا دی او دا د غیب بد حل دی خو بله ورځ معلومه شي چې دا اسرائیلیان نو بلکې دا خو فلسطینیانو خو بیا هم په میډیا کې د دې هیڅ معذرت نه کېږي او د همدردۍ د یو لفظ هم دې لپاره نه ویلی کېږي دا خلک خو په دې خبره عمل کوي چې چا په لاس کې چوکه ده نو زور هم د هغه چلی او چا په لاس کې چې د دنیا معیشت دی نو همدغې مخې ته به دوی ټیټېږي او که جایزه واخیستلی شي نو داسې ښکاري چې لوی طاقتونه جنګ جوړولو لپاره تیار دي په ځای د دې چې د دې د اور سوړ کې د دې د اور پر راپارولو له دې تیار دي دوی جنګ ختمول نه غواړي د لومړي نړیوال جنګ نه پس د جنګونو د خاتمې لپاره لویو طاقتونو لیګ اف نیشن جوړ کړی و خو د انصاف غوښتنې نه پوره کولو او خپله برتري قایمه ساتلو په وجه دا ناکام شوی و او بیا دویم نړیوال جنګ شوی و او د 2 کروڑ نه زیات خلک پکې مړه شوي وو نو همدا حل د ملګرو ملتونو دی جوړ شوی خو دې لپاره و چې په دنیا کې به انصاف قایمیږي او د مظلوم مرسته وکړي د جنګونو د خاتمې کوشش وکړي خو د دغو خبرو تر لرې پورې هیڅ پته نه چلی هر څوک خپل مفادات ګوري لګیا دی او دغه بې انصافۍ د لاسه چې اوس کوم جنګ کېږي نو د هغې د نقصان تصور هم یو عام ته نشي کولی او خو د لوی طاقتونو د هر څه نه خبر دی چې څومره سخت نقصان به کېږي خو بیا هم د انصاف قایمولو طرف ته د دې هیڅ پام نشته او پام کولو ته څوک تیار هم نه دي په داسې حالاتو کې چې کوم د مسلمانانو ملکونه دي هغوی ته کم از کم هوش کول پکار دی خپل اختلافات ختمول پکار دي او خپل وحدت قایمول پکار دی که خدای پاک مسلمانانو له دا هدایت د اهل کتاب سره ښه تعلقات جوړولو لپاره ورکړي دي چې تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم چې د هغې کلمې طرف ته راشي چې زموږ او ستاسو ترمنځ مشترکه ده نو دا د خدای پاک ذات دی نو بیا مسلمانان چې کلمه په مکمل طور یو د هغوی ولې اختلافات نشي ختمولی او را یو ځای کېدی نشي
نو په دې سوچ وکړئ او خپل وحدت قائم کړئ. عمده دنیا نه د فساد د لرې کولو ذریعه جوړېدی شي او د انصاف د چې کومې تقاضې دي هغه پوره کولو لپاره د مظلوم حقونه هر ځای کې قایمولو لپاره یو ځای شي او ښه پوره اواز پورته کوي چې یو ځای شي وحدت به تاسو کې نو اواز کې هم بیا ستاسو طاقت وي. ګینې نو د معصومو مسلمانانو د ژوندونو د ضایع کېدو دا خلک هم ذمهواراني یعنې کوم مسلمانانو ملکونه دي دغه حکومتونه دي. د رسول کریم دا ارشاد همیشه مخې ته ساتل پکار دی او دا دغه طاقتونو کار دی چې هغه دا خبره مخې ته ساتي چې د ظالم او د مظلوم د دواړو مدد کوي. نو په دغه هم خبره پوه شئ. خدای پاک د مسلمانانو حکومتونو له دې عقل او پوهه ورکړي چې هغوی د یو شي او انصاف قایمونکي دي شي او د دنیا طاقتونو له د عقل او پوهه ورکړي چې دنیا په تباهۍ کې د اچولو په ځای دنیا د تباهۍ نه د بچ کولو کوشش دی وکړي او د خپل د انا تسکین د خپل مقصد نه جوړي. دې ته همیشه یا ساتل پکار دی چې کله به چې بیا تباهي کېږي نو په خپله دا طاقتونه به محفوظه پاتې نه شي. بهرحال موږ سره خو صرف هم د دعا وسله ده او دا هر احمدي ته مخکې نه زیات استعمالول پکار ده. په غزا کې ځینې احمدي کورنۍ دي هملته ګیرې دي خدای پاک د هغې محفوظ وساتي او ټول معصوم او مظلوم خلک چې هغوی چرته هم دي خدای پاک د محفوظ وساتي. خدای پاک د حماس له عقل ورکړي چې دې د په خپلو خلکو باندې د ظلم کولو ذمہواران نشي او نه د په بل چا ظلم وکړي. د اسلام د تعلیم مطابق چې کوم حکم دی که د هغې مطابق جنګونه کول هم غواړي نو بیا هغه شان وکړي. د یو قام دشمني دی هم مونږ د انصاف نه لرې کوونکي دی نشي. همدا د خدای پاک حکم دی. خدای پاک دی لیو طاقتونو له هم دا توفیق ورکړي چې هغوی د دواړو طرف ته د انصاف چې کومې غوښتنې دي هغه پوره کوي دی او د امن قایمونکي د دې شي. دا نه چې یو طرف ته د بسټیټ وي او د بل طرف حق دی وویل شي. ظلم په زیاتی کې دی دوی وده نه کوي. خدای پاک دی وکړي چې موږ د په دنیا کې امن او سلامتي وګورو. حضور فرمایي چې د لمونځ نه پسته به جنازه هم کوو دو جنازې به کوو. حضور فرمایي چې یوه جنازه خو حاضره ده او بیا هغوی تپوس وکړو چې جنازه حاضره ده راغله که نه. فرمایي چې کومه حاضره جنازه ده د هغه د ډاکټر بشیر احمد خان صاحب ده چې دلته د انګلستان اوسېدونکي وو مسجد فضل حلقې کې. تېره ورځو کې د 92 کال عمر کې وفات شوی دی. ان لله و انا الیه راجعون. دې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صحابه او د حضرت میر احمد صاحب رضی الله تعالی عنه نوسی وو او د حضرت قاضي محمد یوسف صاحب رضی الله تعالی عنه چې سابق امیر جماعت د صوبه سرحد د هغې زوم وو او د خواص خان صاحب د پېښور زوی وو. دوی د لمونځ د روژې پابند او خلافت سره ژوره عقیدت تعلق لرونکي غریب پروره نیک او مخلص زورګ وو. د نصرت جهاد سکیم د لاندې دی وقف کړی وو او ټیچمان غانا ته هم تللی وو احمدي هسپتال ته. هلته هغوی د خدمت توفیق ترلاسه کړو څه موده. غانا نه واپس راتلو نه پسته د اسلام آباد چې کوم د کلي دي هلته د احمدیانو ډاکټرانو سره به دوی یو ځای میډیکل کیمپ لګولو توفیق به دوی ته ترلاسه کېدو. انګلستان ته منتقل کېدو نه پسته د رسول کریم صلی الله د انګلستان ته د منتقل کېدو نه پسته د حضرت المسیح رابع په زمانه کې هم د جمعې د خطبو ترجمه او د خلاصې جوړولو خدمت دوی ترسره کولو او قرآن سره ډېره مینه او باقاعدګۍ سره به په قرآن به دوی غور کولو تدبر به کولو او خپل ماشومانو ته ترجمه هم ښودلې وه. په وړوکي عمر کې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په مبارک دور کې دوی ته به موقع ملاوېده ډېره موده په قادیان کې تېرولو او ډېر زیات تقریرونه د حضرت مسلم موعود دوی ته زباني یاد وو. همدغه شان حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو ځینې حوالې هم دوی ته به یاد دي نظمونه هم ورته یاد وو موسی و دوی
په غم ځپلو کې د اهلیه نه علاوه یو زوی او شپږ لوڼه دي د دوی زوم دی ډاکټر مسلم مادروبي صاحب هغوی وایي چې د تهجد پابند وو یو معصوم او مؤمن انسان وو متقی شجاع او بادر انسان وو خلافت او جماعت سره به دوی غیر معمولی مینه لرله دوی وایي چې ما د خلفا سره د مینې په شان د قیمتي څیز دوی نه زده کړی دی مرحوم ته د تبلیغ هم ډېر زیات شوق او د دې یوه موقع هم دوی به د لاس نه پرېښوده مسلم صاحب وایي چې کله زه په سوریه او په اردن کې وم او مرحوم به چې کله ما له راتله نو ما به دا کته چې ډېر زر به دوی زما ګاونډیانو سره به ښه ملګري شو او زما چې کوم محافظان او ملازمین به هغې سره هم ډېر ښه تعلق دوی جوړ کړو دوی هغې ته بیا د احمدیت باره کې وایي د دې اهلیه زبیده صاحبه وایي چې د خلافت ثالثه په دور کې نصرت جهان سکیم د لاندې دې ته حکم شوی غربي افریقې ته تلو نو په کامل اطاعت دوی فوراً تیار شوي وو او دوی وایي چې دومره زر تیار شوي وو چې زه هم په خپله حیرانه وم وایي زموږ لور د 2 میاشتو وه خو دوی وایي چې د امام حکم دی فوري تیاري پکار ده وایي موږ 4 ماشومانو سره ربوې ته لاړو هلته حضور رحم الله سره ملاقات وشو هدایت ته نه واخیسته او واپس بنو ته راغله د چوټۍ درخواست ورکو او دعاګانې هم کول شروع کړې ځکه چې هغه وخت پابندی وې د حکومت له طرفه د ډاکټرانو بهر تلو باندې خو بهرحال او دا د بوټو صاحب دور و بهرحال هغې ته اجازت میلاو شو دوی بیا لاړه سره د جمعې د منځونو د قیام لپاره چې څومره مشکلات راتله نو همیشه به دعا کوله چې دا د حل شي په څه طریقه بیا به خدای پاک هغه حل هم کو دوی ته به سره د جمعې د منځونو توفیق میلاوېدو دوی وایي چې کله خدای موږ له د ګاډي توفیق راکړو نو دوی به چې تله راتله جومات ته نو خپل ملګري به هم ځان سره بوتله راوسته او ډېر خوشحالېده به په دغه خبره د مسجد فضل سره جوخت ورته کور میلاو شو نو په دې هم ډېر خوشحاله و چې زه 15 وخته مونځ جومات کې کوي د دین د خدمت لپاره به هر ذریعه او هر طریقه استعمالوله د تبلیغ یوه موقع به هم د لاسه نه پرېښوده د چندو ادایګي به په وخت کوله او د دې تلقین به موږ ټولو ته کولو خدای پاک د دوی سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی ماشومانو ته د هم د دې نیکۍ د جاري ساتلو توفیق ورکړي یوه غایبه جنازه هم ده چې د مکرمې وسیمه بیګم صاحبې ده چې د ډاکټر شفیق سیګل صاحب اهلیه و شفیق سیګل صاحب د ملتان ضلع امیر جماعت و سابق او بیا نایب وکیل تصنیف هم پاتې شوی دی دی وفات شوی دی 99 کال عمر کې ان لله و انا الیه راجعون مرحومه موسیه وه د خاوند نه علاوه په غم ځپلو کې 3 زامن دي د دوی ډاکټر محمد شفیق سیګل صاحب د دوی خاوند لیکي چې د خاکسار اهلیه د حضرت شیخ مشتاق احمد صاحب چې د مسیح اسلام صحابي وو د هغوی نوسی او د جسټس شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم د لاهور د هغوی لور او د سیده ام وسیم صاحبې خورزه وه خلافت سره په هر دور کې د دوی ډېر جوړ تعلق پاتې شوی او ډېر په وفا دوی په هر دور کې خلافت سره وابسته وو د دوی نوسی محی الدین صاحب لیکي چې زما په نیا کې د قربانۍ خاص ماده وه د روحاني خزان به ډېره مطالعه کوله دی وایي چې زما نیکه چونکې وقف زندگی دی نو یو ځل ما دینه تپوس کړی چې آیا تاسو وقف یې نو دوی جواب دا راکړو چې خلفا هم دا وایي چې د واقف د زندگی چې کومه ښځه وي هغه هم وقف وي د هغوی انګور چې ورېرم ده عایشه هغې دا وایي چې زما ترور یو هردلعزیز شخصیت لرلو د لجنه په عهد دا چې کوم عهد دوی هر وخت وایي چې موږ به خپل ژوند مال وخت او اولاد قربانولو لپاره به تیار یم هر وخت نو د دې عملي مثال و
دی و چې زما د واده نه پس ته ډیرو تربیتی امورو کې دوی زما راهنمایي کړې ده، ماته د قرآن لفظي ترجمه ښودلې ده. بیا د دې خورزده او انګور د زکیه هغې وایي چې زموږ ترور غریب پروره او مثالي ښځه وه او هر چا سره به مینه کوله. د خاوند یوه خبره هم چېرته نه وه رد کړې او دومره داسې نافرناس وجود و چې د خلکو په کارېدو لپاره به هر وخت تیار و. د دې خور د نعیمه جمیل صاحبه هغې وایي چې د مور په شان زما د مور په شان د شفیقه وه. زه کونډه شومه د 50 کالو په عمر کې، نو خدای پاک دوی ما لپاره فرشته که او دوی زما همیشه هر قسمه مدد کړی دی او راهنمایي یې کړې ده. بیا وایي چې عبادت ګزاره خو وه، خو حقوق العباد کې به هم وایي دوی د ډېرو ماشومانو جنکو د واده ذمهواري اوچته کړې وه او یو غریب کلیوال هم چېرته ځان نه کمتر نه ده ګڼلی. محتاجه ملازمین د هغوی په مالي معاونت به یې ښه پوره کوشش کوله. خدای پاک د دې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دې اولاد ته د دیني نیکۍ جاري ساتلو توفیق ورکړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.